أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم سفارہ آیات نمبر 113. لدينا مخکې د اهل کتاب ذکر تیر شو چې الله پاک جل شانه فرمایل چې په دې کې بعضی ایمان راوړونکي وو او بعضی او اکثر د دین چې کوم دي کافرانو، منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. نو دې آیاتونو کې د دې مزید تفصیل دی چې لیسو سواء، دوی ټول ندي سواء برابر، یعنی اهل کتاب ټول چې دي دا برابر ندي. لیسو هغوی سوا، لیسو ندي سواء، لیسو هغوی ندي سواء برابر من اهل الكتاب بعض د اهل کتابنا امه قائمه یو ډله ده چې قائمه ده په دین حق باندې، په دین حق باندې پکې یو ډله د اهل کتابنا قائمه وه چې د عبد الله بن سلام رضی الله عنه په شانتي او د ثعلبه رضی الله عنه په شانتي چې د يهودو نه ایمان راوړو. نو الله پاک جل شانه دلته کې د اهل کتابو د هغه ډلې صفت ذکر کړی دي چې ټول اهل کتاب د کشانت نافرمانه نه دي، کوم چې د دې مه ته ذکر تیر شو چې انبیاء قتل کړي دي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د ضد وجنه ایمان نه راوړو، مسلمانان جنگول او ډیر تکلیفونه انبیاء علیهم السلام ته رسولي دي. نو الله پاک فرمایي دلته کې چې ټول اهل کتاب دسې نه دي، بلکې بعض اهل کتاب یو ډله د اهل کتابو چې هغه په دین حق باندې قائمه ده او هغه د شپې منځونه کې د شپې په وختونو کې او دغه رنګې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې په الله ایمان لري، په آخرت ایمان لري. نو دې کې د اهل کتابو صفت الله پاک جل شانه ذکر کړل چې لیسو سواء، ندي دا ټول اهل کتاب برابر، ټول ندي برابر من اهل الكتاب، بلکې بعض د اهل کتابنا امه قائمه یو ډله ده چې هغه قائمه ده په دین حق باندې، یتلون چې هغوی لولي آیات الله د الله آیاتونه، یعنی د قرآن مجید تلاوت کوي، انا الليل د شپې په وختونو کې، وهم یسجدون او دوی سجدي کوي، وهم یسجدون او دوی سجدي کوي، د شپې الله پاک ته ولاړ وي او سجدي کوي. یؤمنون دوی ایمان لري بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې، ويأمرون او دوی حکم کی بالمعروف په نیکو سره، وینهون او دوی منع کول کوي عن المنکر د منکراتونه د بدونه، ويسارعون او دوی وړاندې کیږي د یو بل نه فی الخیرات د نیکو په کارونو. نو دا د صحابه صفت وو او چې د یو بل نه به د نیکو په کارونو کې وړاندې کېدل، هر یو به د بل نه وړاندې کېدو چې زه په نیکۍ کې د دې بل نه چې کوم دی زیات نیکي وکړم. په یو موقع باندې حضرت عمر رضی الله عنه او بکر صدیق، حضرت عمر رضی الله عنه تقریبا 40 نمبر مسلمان شوی دی، خو په نیکو کې به یو رستو کو د ځان، اخره کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خیال شو چې دیم د ځان نه رستو کو، خو په کومه موقع چې ته کوشش کوو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په 1 نمبر راتلو، حضرت عمر په 2 نمبر باندې راتلو. نو په یو جنگ کې دو سوچ وکړو چې په دې جنگ کې
نبی علیه الصلاۃ والسلام د چاندې اعلان وکړو او حضرت عمر رضی الله عنه ته پته وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مالی حالت په دې جنګ کې ښه نه دی او زما مالی حالت په دې جنګ کې ښه دی وي په دې کې به د ابوبکر صدیق نه نمبر وړم نو حضرت عمر رضی الله عنه د خپل ټول کور سامان نیم کو په منځ باندې نیم یې راوړو د جهاد په چانده کې نبی علیه السلام له ورکړو د الله دپاره او نیم یې خپل کور ته پرېښودو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور ټول سامان راواغستو ان تر دې چې کتابونه لیکي چې په دیوال باندې لاسونه ووهل لاس یې په دیوال باندې ووهو کو چېرې د ګنډانه ستن پاتې شوی و نو هغه هم راواغسته سامان کې کېښود بلکې ټول کور جارو کو هغه یې راوړو د الله پیغمبر ته مخې ته کېښود نو لیکي چې د حضرت عمر رضی الله عنه نیم سامان د ابوبکر صدیق ته ټول سامان نه ډېر زیات ابوبکر صدیق چې کوم ټول سامان د کور راوړی د هغې نه د حضرت عمر رضی الله عنه د کور د هغه نیم سامان چې و د ابوبکر د ټول سامان نه زیات خو نبی علیه السلام تپوس عجیبه په دې موقع باندې وکړو حضرت عمر نه تپوس وکړو عمره تا کور څه پرېښودل عمر رضی الله عنه ته عرض وکړو چې د الله پیغمبره نیم سامان مې کور پرېښودو نیم مې راوړو دلته کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس کوي ابوبکر تا څه پرېښودل ابوبکر صدیق رضی الله عنه عجیبه جواب ورکړي وایي د الله پیغمبره ما په کور کې د ګنډانه ستن هم نه ده پرېښې هر یو څیز مې را جارو کړی دلته مې راوړی دی وی صرف د الله او د الله د پیغمبر محبت پرې پرېښی دی په کور کې نور مې هېڅ شی نه دی پرېښی حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل وي د ابوبکر صدیق نه مخه چې کوم دی وهل دا ګران یعنې د ابوبکر صدیق سره مقابله کول ګران دي نو صحابه په نیکو کې د یو بل سره چې کوم دی د یو بل نه به وړاندې والی د یو بل سره به سیالۍ کولې په نیکو کې نو دلته د هغې ذکر دی چې الله پاک فرمایي چې د اهل کتابونو بعضې داسې دي چې دوی په الله ایمان هم لري او په ورځ د قیامت هم ایمان لري امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم کوي ویسارعون فی الخیرات او دوی وړاندې کېږي جلدي کوي وړاندې کېږي د یو بل نه فی الخیرات د نیکو په کارونو کې و اولئک هم دا خلک دي من الصالحین د صالحانو دا خلک د صالحانو نه دي نو اهل کتابو کې بعضې خلکو هغه ایمان راوړی دی لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه په شان دي ثعلبه رضی الله عنه په شان دي نور هم څه لږ کسان دي چې هغه د اهل کتابونو مسلمانان شوي او بلکې حدیث پاک کې راځي چې الله پاک جل شانه دوی ته 2 اجر او 2 ثواب ورکړي اهل کتابو ته چې چا په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی او د هغې نه وروستو بیا په نبی علیه السلام ایمان راوړی دی نو یو اجر ورته الله پاک د حضرت موسی علیه السلام د ایمان ورکوي او دویم اجر ورته الله پاک د نبی علیه السلام باندې چې کوم ایمان راوړل د هغې ورکوي دکرنګې چې کوم د عیسایانو نه مسلمانان شوي دي نو هغې ته الله 2 اجر ورکوي یو اجر ورته په حضرت عیسی علیه السلام چې کوم ایمان راوړل د هغې اجر ورته الله پاک ورکوي ځکه په هغه دور کې عیسایت ټیکو کړ او دویم اجر ورته الله پاک په نبی علیه السلام د ایمان راوړلو ورکوي نو 2 اجر الله پاک دې ته ورکوي نو الله پاک وایي ټول داسې نه دي وما او هغه څه یفعلو چې دوی کوي من خیر د څه نیکۍ نه فلن یکفروه هېڅ کله به محرومه نه کړي شي دوی د هغې نه یعنې دوی چې کومه نیکي کوي نو د هغې ثواب به ته ضرور به ضرور الله جل شانه ورکوي په آخرت کې دوی به د هغې د ثواب نه محرومه کېږي الله پاک د دوی د نیکو قدرداني کوي الله به دې اهل کتابو ته د دې چې کوم نیکۍ کړي دي د هغې ثوابونه به ته الله پاک په آخرت کې ورکوي نو فلن یکفروه هېڅ کله به دوی محرومه نه کړلی شي د هغې نیکو د ثواب نه والله الله تعالی علیم ډېر پوهه دی بالمتقین په متقیانو باندې یعنې د دوی په اعمالو باندې الله پوهه دی د هغې اعمالو بدلې به ورته الله پاک جل شانه ورکوي یو نیکي دا یو په لس باندې الله ورکوي دغه رنګې چې د الله په لار کې وي نو تر 200 پورې الله پاک جل شانه د یوې نیکۍ ثواب الله پاک ورکوي ان الذين بشک هغه کسان اوس مخکې د مؤمنانو صفت ذکر شو د اهل کتابونو چې کوم خلکو ایمان راوړو اوس هغه خلکو ذکر دی چې کوم کسان کافران دي ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی لن تغنیا هرگز به د دوی په کار را نشي عنهم لن تغنیا هرگز به په کار را نشي عنهم د دوی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله د عذاب په مقابله کې شیئا د هیڅ بلکې د کافرانو دی هم مالدارانو دی به دا دعوه کوله چې څنګه مونږ ته مال په دنیا کې پیدا راکړي
څنګه مونږ ته خپل اولاد په دنیا کې پیدا راکړي نو دک شان به دغه مال او دغه اولاد مونږ ته په آخرت کې پیدا راکړي. بلکې مسلمانانو پورې به خندنی کول چې تاسو دلته هم ذلیل او آخرت کې به هم ذلیل. مونږ لکه الله مال را کړی دی اولاد را الله را کړی دی نو دا د الله پاک د خوشحالۍ علامت او نښه ده چې الله زموږ نه خوشحاله دی نو مونږ ته مال او مونږ ته اولاد را کړي دي. نو چې الله زموږ نه خوشحاله دی نو دا مال او اولاد زموږ دنیا کې هم په کار راځي او آخرت کې هم د دې په وجه الله پاک مونږ ته عزت راکړي لوی لوی مرتبه به راته راکړي. نو الله پاک جل شانه د غیرت کړی دلته کې چې ان الذين بشغها کسان کفرو چې هغوی کفر کړی دی لن تغني هرگز به په کار را نشي عنهم د هغوی اموالهم مالونه د هغوی ولا اولادهم او نه اولاد د هغوی من الله د الله د عذاب په مقابله کې شیئا د هیڅ چیز، یعنی دغه مال او دغه اولاد بدی د الله پاک د عذاب نه بچ نکی. و اولئک هم دا خلق دي اصحاب النار خاوندان د اور، یعنی خاوندان د دوزخ، هم فیها دی په دې دوزخ کې خالدون همیشه همیشه د پاره وي. مثلو مثال ما د هغه سو اوس دې کې د دې کافرانو د مالونه چې کوم دی په دنیا کې لګي د نبی علیه السلام خلاف لګي یا صدقې ورکي نو د هغه مال مثال الله پاک ورکي چې دغه مثالونو د کافرانو د اعمالو مثال دسې دی چې یو سړی وي او هغه فصل کرلی وي او په هغه فصل باندې تیز سیلې راشي او په هغه سیلې کې ګلی راشي او د دې هغه ګلی په هغه فصل باندې وورېږي هغه فصل له ټول ختم کړي هلاک کړي. نو څنګه چې دی زمیدار ته د فصل نه څه نه میلاویږي دک شان به کافرانو د چې دی په دنیا کې کمې نیکۍ کړي دي او د دې انتقال د کفر په حالت کې وشو، د کفر په حالت کې دی مړه شو نو کو دی په دنیا کې جماعتونه جوړ کړي دي، مدرسې جوړې کړي دي، غریبانو سره مرستې کړي دي نو د دې نیکو په حالت د کفر کې په آخرت کې دي ته هیڅ څه نه میلاویږي. دا داسې دی لکه په فصل چې ګلی وشي او دا فصل ټول ختم شي یا په فصل به ته چې څوک ور ورته کړي د غنمو پټي ته او هغه ټول پټي د غنمو ختم شي نو څنګه چې د دغه پټي نه زمیدار ته یو دانه نه میلاویږي دک شان د دې د دنیا کې چې کومې نیکۍ کړي دي نو په آخرت کې د دې هیڅ ثواب دي ته نه میلاویږي، د دې د ثواب ټول ختم شوی دی د کفر د وجه. نو دې کې الله پاک هغه مثال ذکر کړي د کافرانو د نیکو اعمالو. مثلا مثال ما د هغه سو ينفقون چې دوی خرج کړي د کافران فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې کمثل ریح پشان د هي خوا دی فیها چې پای خوا کې سر سخت یخنی وي، یخنی نه مراد ګلی وي پکې اصوابت او دغه ګلی ورسی حرث قوم د یو داسې قوم فصل ته ظلمو چې هغوی ظلم کړی دی انفسهم په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی فاهلکته بیا هغه برباد کی هغه ګلی او هغه یخنی دغه فصل برباد کی. وما ظلمهم الله او الله ظلم نه دی کړی په دوی باندې په دې کافرانو باندې لیکن دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي، یعنی دا کافران په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي. څرنګه چې په دې فصل باندې د پاسه ګلی کېږي د ګلی نه د بچ کېدو دپاره په دې فصل باندې صبر پکار دی چې دوی د دې ګلی نه بچ شي نو دک شان د اعمالو د حفاظت لپاره د دې سره ایمان او اخلاص پکار دی. دا ایمان او اخلاص ته د اعمالو لپاره سفر دی چې کله ایمان او اخلاص وي نو د دې اعمال به چې کوم دی دا محفوظ وي او د دې بدله به الله پاک په آخرت کې ورکوي. او چې کله ایمان او اخلاص نه وي په زړه کې کفر وي او ایمان اخلاص سفر نه وي نو دغه کفر د وجې نه د دې دا ټول ګناهونه سوځولی کېږي او د دې ورته هېڅ ثواب نه میلاوي. نو دلته کې الله پاک مثال ورکړی دی چې وما ظلمهم الله او الله ظلم نه دی کړی په دوی باندې په دې کافرانو لکه کوم اعمال برباد کړي دي الله پاک نو دا الله ظلم نه دی کړی ولکن انفسهم لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کړی دی، یعنی د کافرانو په خپلو ځانونو باندې ظلم دا کړی چې دوی کفر کړی دی او دا کفر چې کوم دی ظلم دی نو د دې ظلم د وجې نه د دې کفر د وجې نه د دې نیک اعمال هغه ثواب دی ته نه میلاویږي، نیک اعمال سوځېدلي دي. لیسو سواء ندی برابر ټول اهل کتاب من اهل الكتاب بلکې بعضې د اهل کتابونه امة قائمة یوه ډله قائمه ده په حق دین باندې
چې مسلمانان شوي دي یتلون هغوی لولي آیات الله د الله آیاتونه یعنی د الله قرآن آنا اللیل د شپې په وختونو کې وهم یسجدون او دوی سجدي کوي یؤمنون دوی ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د قیامت باندې ویأمرون او دوی حکم کوي بالمعروف په نیکۍ سره وینهون دوی منکي عن المنکر د بدونه ويسارعون او دوی وړاندې کیږي د یو بل نافله خیرات په نیکو کې واولئک من الصالحین دا خلق دي د صالحانو نه وما يفعلوا او هغه څه چې دوی کوي وما او هغه څه يفعلوا چې دوی کوي من خیر د سنیکینا فلن یکفروه نو هرگز بنا قدری اونکړي شي د دوی د اعمالو فلن یکفروه هرگز به د دوی د اعمالو ناقدری اونکړي شي یا دا معنا یا فلن یکفروه هرگز به دوی محروم نکړلی شي د دغه نیکۍ د ثواب نه والله الله تعالی یعنی خامخا الله دې ته دغه نیکو ثواب ورکوي دا کوم چې اهل کتابونه چې کوم مسلمانان شوي دي والله الله تعالی علیم ډیر په هدي بالمتقین په متقیانو باندې ان الذين بشک ها کسان کفروا چې کفر کړي دي لن تغنی هرگز به پکار را نشي عنهم د دوی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله د عذاب په مقابله کې شیء اند هیڅ واولئک هم داخلك دي اصحاب النار خوندان دور هم فيها دوی په دې ور کې خالدون همیشه د پاروي مثلو مثال ما د هغه سو ينفقون چې دوی خرج کی من فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې کمثل ریح پشان د هاي هوا دی فيها چې په هاي کې سر یخنی وی یعنی غلی وی اصابت ورسی حرث قوم د یو قوم فصلتا ظلمو جغی ظلم کړي دي انفسهم په خپل ځانونو باندې فاهلكته بیا هغه برباد کړي فاهلكته بیا هغه غلی او هغه یخنی برباد کی دغه فصل وما ظلمهم الله ظلم نه دی کړي الله پاک په دوی باندې ولکن انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کړي دي لیسو سواء ندی برابر ټول اهل کتاب من اهل الكتاب بعض د اهل کتابنا امه قائمه یو ډله دا چې قائمه ده په حق دین باندې یتلون هغوی لولي آیات الله د الله آیاتنا آنا الليل د شپې په وختونو کې وهم یسجدون او هم دوی سجده کوونکي دي یؤمنون دوی ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او ورځ د قیامت باندې ويأمرون دوی حکم کوي بالمعروف په نیکو سره وینهون دوی منکي عن المنکر د بدونه ويسارعون دوی وړاندې کیږي د یو بل نافله خیرات په نیکو کې واولئک هم دا خلق دي من الصالحین د صالحانو نه وما يفعلوا هغه چې دوی کوي من خیر د سنیکینا فلن یکفروه هرگز بدوی محروم نکړلی شي د هغه فلن یکفروه هرگز بدوی محروم نکړلی شي د نیکو د ثواب نه والله الله تعالی علیم ډیر په هدی بالمتقین په متقیانو باندې ان الذين بشکها کسان کفروا چې کفر کړي دي لن تغنی هرگز په کار را نشي عنهم د دوی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله د عذاب په مقابله کې شیئا د هیڅ واولئک هم داخلك دي اصحاب النار خوندان د ور هم فيها خالدون دوی په دې ور کې همیشه د باروي مثال ما د هغه سو ينفقون چې دوی خرج کی فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې کمثل ریح بشان د خوادي فيها چې په هغه کې سر یخنی وی نه غلی وی اصحابت بیا ورسیږي حرث قوم بیا ورسیږي دغه غلی حرث قوم د یو قوم فصل ته ظلمو چې ظلم کړي دي انفسهم په خپل ځانونو باندې فاهلكته بیا هلاک کی دغه غلی دغه یخنی دغه فصل لره وما ظلمهم الله ظلم نه دی کړي الله پاک په دوی باندې ولکن انفسهم لیکن دوی په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کړي دي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الہ العالمین د زمونږ نه راضي شي الله زمونږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین د رمضان مبارک میاشت راغله الہ العالمین موږ لږ صحیح د عبادت کولو توفیق او طاقت راکړي الله دې میاشت کې رانه خامخا راضي شي
الہ العالمین پاک او مبارک میاشت دی چې څنګه حق ته الہ العالمین موږ له هغه شان د عبادت کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین د هر قسم ګناهونو نه په دې میاشت کې موږ محفوظ وساتي. الہ العالمین موږ له صحیح د روجو نیولو، د پیشمنی کولو، د تلاوت کولو، د تهجد او د تراویح کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین موږ ټول روغ موټ الہ العالمین د رمضان دی میاشت ور ورسي. الہ العالمین موږ د رمضان او د مبارک میاشت کې الہ العالمین موږ ټول روغ موټ وساتي. الہ العالمین د رمضان مبارک ته پاک او مبارک میاشت موږ باندې خوشحالو سرخارو کې تیر کړي. الہ العالمین خپل عبادت کې را باندې تیر کړي. الہ العالمین موږ له رمضان د روزو صحیح طریقې سره د نیولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین د حاضر مجمع څومره ګناهونه دي الله پاک زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین زموږ ټول ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. الہ العالمین دې کې څومره بیماران دي، کورونو کې بیماری دي، الله پاک ټول بیمارانو ته شفاء کامله عاجله مستمره ورکړي. الله څومره قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي. الله څومره پریشانه حالې پریشانه ختم کړي. الله څومره ناحقه بندیوان دي الله د بند نه آزاد کړي. الله څومره بیا اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. الہ العالمین څومره خلکو اولاد دی ورته ورکړي د اولاد نافرمانه دي الله اولاد ورله فرمان بردار وګرځي. الله مونږ ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي. الله مونږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله تر مرګ اخري سلګۍ پورې زموږ نه دین د قرآن او د سنت خدمت واخلي. الہ العالمین تر مرګ پورې الہ العالمین موږ د خپل دین خدمت واخلي. الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي. الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي. الہ العالمین هغې پورې موږ له مرګ مه راولي تر څو ته زموږ نه راضي شوي نه. الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي. الہ العالمین د فلسطین په مسلمانانو باندې ورحمېږي. الہ العالمین خپل مدد او نصرت ور سره شامل حال کړي. الہ العالمین مقابله کې اسرائیل دی الہ العالمین هدایت ورته نصیب کړي. الله کو هدایت قسمت کې د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وه. الہ العالمین مسلمانان د هغې ظالمانو د پنج نه خلاص کړي. الله د رمضان مبارک میاشت په خاطر باندې الہ العالمین د مسلمانانو مدد او نصرت وفرمایي. الہ العالمین خاتمې زموږ بالخیر او بالایمان کې په وخت ځنه قدر مو د زړه په صدق سره په ژبه دا کلمه چالو کړي لا اله الا الله محمد رسول